गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा। इस मुल्क के आफाक पर रहमत का बादल छाएगा और पाक से पाकीज़तर अपना वतन हो जाएगा। फिर कुफ्र का इल्हाद का सिक्का न चलने पाएगा। अल्लाह के शेरों से जो उलझेगा मुंह की खाएगा। पैगंबरे इस्लाम का परचम यहाँ लहराएगा, इस्लाम د جمعیت علماء اسلام یوه غونډه د ضلع پېښور جنرل سیکرټري او سابق ایم پی خالد وقار چمکني پر هیچکا کې منعقد شوه. دې غونډه کې د پی کې 69 70 او 71 د مجلس عاملې ارکانو په یو ګڼ تعداد سره شرکت وکړو. د دې غونډې مشري د جمعیت علماء اسلام د ضلع پېښور امیر مولانا مسکین شاه کوله. دې اجلاس ته د جے یو آئی ضلع پېښور امیر مولانا مسکین شاه او د جے یو آئی ضلع پېښور جنرل سیکرټري خالد وقار چمکني نے علاوه نورو مقررینو هم خطاب وکړو. مقررینو په راتلونکي 7 ستمبر باندې د ختم نبوت کانفرنس په حوالې سره خبرې اترې وکړې. نننۍ زموږ د 3 پی کې د پی کې 69 د 70 او د 71 د عاملې اجلاس مشترکه او د دې اجلاس مقصد دا دی چې موږ لاندې یونین کونسل او د یونټو سطح پورې خپل تنظیمونه فعال کو او په کار ورواچو 7 ستمبر باندې چې کوم عظیم الشان پروګرام دی زموږ په پېښور کې د ختم نبوت په حواله سره چې هغه کې ان شاء الله لکونه مسلمانان شرکت کوي او عالمي دنیا ته بخي چې د لا اله الا الله ویلو والا مسلمانان هغه د تحفظ ناموس رسالت لپاره هر قسم قرباني ته تیار دي. کې د جمعیت الاسلام چې کوم امیر محترم مولانا فضل الرحمن صاحب دی مهمان خصوصي وي د ختم نبوت چې کوم مشران دي مرکزی الله وصایا صاحب دي او د صوبې په سطح باندې د سلور صوبو او د نور مذهبي جماعتونو چې کوم سربراهان دي ټول بشرکت او ټول مسلمانانو ته کلمه ګو مسلمانانو ته زموږ درخواست دی چې موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت وکړو. زموږ د نن اجلاس د پی کې 70 د پی کې 69 د پی کې 70 د عاملو اجلاس او دا چې کوم پروګرام دی په 7 ستمبر باندې د ختم نبوت کانفرنس په نوم باندې چې کوم زموږ لوی جلسه کیدونکې ده د مرکزی قائدین او د ختم نبوت کانفرنس مشرانو دا فیصله کړې ده چې موږ په 7 ستمبر باندې یو عظیم الشان جلسه په پېښور کې د پیغمبر سلام په نوم باندې وګړو د ختم نبوت په سلسله کې هغه د پاره په 27 تاریخ هم یو میټینګ دی نن هم دا میټینګ وشو چې هغه د پاره موږ خپل موبایلایز کوو مرګري خبرو ایت اطلاع ورکړو چې تاسو دا پکاري چې د مسجد د مسلمان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په نوم باندې روزي نذیر لپاره زموږ د ختم نبوت کانفرنس چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د ایمان دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ الله تعالی لګلې دی د اخیری پیغمبر دی او د نبوت سلسله په د باندې ختمه شوې ده. موږ به حیثیت د مسلمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو موږ له پکاري چې موږ داسې معاملې روچتي کو په ملک او داسې خبرې وکړو چې هغه کې زموږ د پیغمبر صلی د ناموس او د قرآن پاک د حرمت چې کوم نه مکمل تحفظ وي او دې باندې چې کوم نه سو قدرې باندې سو غلط قدم نه چتای او نه بیا په دې باندې څنګه مسلمانانو د لجاري کوي. په اخره کې د ملک او د قوم د سربلندۍ او حفاظت لپاره اجتماعي دعا اوسته شو. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی. اسلام ہے دل میں محمد مصطفیٰ صلی